بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو نن خبره ترې کوو. الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یو رجسټر اداره ده. د تیرو 15 کالو راسي په خیبر پښتونخوا کې خپلې خلې ځلې کوي. چاته خوراکي توکي ورکوي، چاته کپړې ورکوي، چاته نغدې ورکوي، چاله آواز پورته کوي. رمضان المبارک بالکل په سر راغی. اخیرنۍ شپه ده. بیګال اعلان کیږي، سبال اعلان کیږي. الحمدلله په دې هفته کې منګه ډیر څه وکړل، ډیر سم تقسیم کړل. څه د 8 لکو پورې وړي تقسیم کړل. د الله پاک لاک شکر دی چې الله تا منګه د دې جوګه کړو چې زمونږ په وجه باندې داسې کونډ روندو ته څه میلو شو. مننه کوم د هغې خلکو چې په دغه غوړو کې زمونږ سره کومک او مرسته وکړه. په دې کې فیملی بنسبتي د طرف نه چې کوم دی نو 100 ټیمګي وړي او 100 بوره وړه دغه تقسیم شو. او چونکې زه چې دا ټوله روجه غوړي تقسیموم، چاله غوړي ورکوم، پنډ را سره راغی، نو زه صرف فیملی بنسبتي استعمالوم، ځکه چې هغه په پښتنو میینه یو داسې برانډ او د دغه بېوسو بېکسو بېڅوکه خلکو خیال ساتي او ور کال زکات وباسي. هغې کې موږ هم یادوي، داسې نور ادارې هم یادوي، نور خلک هم یادوي. الله پاک دې د هغې اجر ورکړي. او لا تر اوسه زما د مالک سره ملاقات هم نه دی شوی. او الله دې کي چې په دې دنیا هم هغه ته سرخورو یو او په آخرت باندې، ځکه چې غواړي چې حقدار ته میلو شي. خپل هم ډېر خفه یم چې داسې مستحق کس نه وي او راشي او مانه څه یوسي، نو زه بیا زړه خورم. خو ګرانو کتونکو روژه را روانه ده، خپله پالیسي درته اناونس کوو. بیا په دغه سوشل میډیا باندې چې سار را پاسو نو بس الف خان شیرپو فاونډیشن وي او هله چټاکې روجې ورکړې ولا پو روجې ورکړه، به دا خبرې وي. نو ګرانو کتونکو زما چې څومره خویندې میاندې رونه دا اوري، نو زما خپل بس طریقه کار دی، زه په ویډیو باندې سم چې ورکوم نه په ویډیو باندې ورکوم. او دغه انتخابي مجبوره وي چې دوی منټلی تیار وي چې زما دفتر ته راځي، نو دوی منټلی تیار وي. او دې سره څوک اتفاق کوي نه کوي، دا د هغوی خوښه ده. زما دې کار سره څوک اتفاق کوي نه کوي، د هغوی خوښه ده. خو زما دا طریقه کار دی. خو په دې طریقه کار باندې تاسو په ما باندې نیوکې کوئ، نو کوئ لګیا اوسئ. 14-15 کالونه لګیا یې دا ویډیوګانې دي الف خان شیرپو فاونډیشن پسې کېږي څه سم رابسو نه ویلې. خو دې کې دا برقه کې راځي یا داسې راځي، دا پته نه لګي چې دا څوک ده، د کمې پارټۍ ده دا. خو موږ باقاعده یو ټوکن، د هغې شناختي کارډ نمبر، د هغې خو موبایل ورسره وي، د موبایل نمبر، د هغې څو بچي دي، معذوره پکې څو دي، دا تی لیکو. او ورسره چې کوم دی نو د هغې نوره هسټري چې کومه ده چې یاره دا څومره پورې حقداره ده، د هغې په تناظر کې خو هغې له کیلو وړه ورکوو، خو 2 کیلو وړه ورکوو، خو دړی وړه ورکوو، خو چټاکې روجې ورکوو، او خو پو روجې ورکوو، او خو دړی روجې ورکوو. بیا هم دغه طریقه کار وي، او خو غوړي ورکوو. نو دغه هم طریقه کار دی. ګرانو کتونکو زه ګڼم چې دغه روژه کې ډېر خلک وزګار وي، نو هغوی په الف خان شیرپو فاونډیشن باندې نظر وي چې د هغه بیا داسې څه خبره وي چې هغه پسې ټیک ټاک هم جوړې کړو، هغه پسې خبرې هم جوړې کړو. موږ ته پته ده چې په ټیک ټاکو باندې ډېر خلکه د یوې شپې چې کوم دی لکونه روپۍ ګټي. ډېر خلکه د ویوز داسې لیوني کړي دي، بلکې ویوز نه د ډالرو لیوني کړي دي چې په څه طریقه باندې موږ پیداګیر وکړو. خو د الله پاک لاک شکر دی. څومره ما سوشل میډیا استعمال کړه، نه د یوټیوب نه څه پیسې راځي، نه د ټیک ټاک نه راځي، نه د فیسبوک نه راځي. کار دی خو په جارې کوم او بس هغه ورځ ده پکې تېرېږي. او دغه د الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن کامیابي ده چې خپل کار کوي، خو لږ کوي او خو زیات کوي. دا ما چې د دې روجې نه دا مخکې 4 ورځې دا کم تقسیم وکړو، دا زما غټه کامیابي ده. دا زما تصور کې هم نه وه. او په دې کې چې کومو خلکو مرسته کړې ده، هغوی په ما نظر دی، والله پاک ته هغوی لا اجر ورکړي. او چې هغوی ته سرخورو یم او الله ته سرخورو یم، ټولو نه مخکې الله هغه ځکه چې نه په چې احسان کوم، نه ده چې احسان اخلم. دلته کې چې څوک راځي هغوی منټلي تیار وي، نو تاسو ولې په دې باندې زړه خورئ؟
هغې خلکو ته وایم چې زه به بیا روجې تقسیموم، تاسو به بیا لګیا یې، نو خیر دی زما دې دفتر ته راځئ او دې خویندو میندو سره خبرې کوئ چې خورئ تا خو د ده نه دا روجې روړې او دا خو ته په ویډیو یم راوستې، نه به تا له ډېر ښکلي جواب درکړي. دا په دې شروع کې په دې وایم چې روژه ده اوس په اوزګار خیل به بیا چې کوم دی نو زیاتېږي، نه په خپله ښه کولی شي او نه بل سره ښه کولی شي، نه هغوی به بیا لګیا کېږي. نه هغوی زه مخکې انفام کوم چې خیر دی زما د فاونډیشن زما د دفتر دروازې تاسو له کولو دي، دلته هر قسمه زنانه راځي او هر قسمه سټورۍ دي پکې، تپوسونه ترې وکړې چې د څو کالو نه دله راځئ او څه سرې ترې وړلي دي او څونه یې مستفید کړي، څونه پیدې یې ترلاسه کړي دي. او چې وس کې مين ورکوي او چې نه وي نو تش خالي لاس هم رانه ځي. ډېر خلک خپلو کتونکو ته په ویډیو باندې وړاندې کوو، هغوی را سره بیا امداد وکړي، هم په دغه ویډیو هغوی له به په دغه روژه کې امداد ورکوو. تاسو بالکل مطمئن اوسئ، ستاسو وټساپ نمبر په هغې باندې به تاسو ته هغه ویډیو هم درځي. ډېر خلک وایي چېرې زما له طرف نه دا پیسې واله، دا خلکو له پټې ورکړه او ما ته په وټساپ باندې ویډیو رولېږه، بالکل هغه شانتې هم کوو. خو چې چونکې زمونږ طریقه ده نو هغه زمونږ طریقه ده. ډېر خلک موږ ته د ودونو لپاره وایي که نه، نو زه ورته یم وروره خو زما په ذریعه واده کې نو 400 نه بار رشته نه در کوم، دلته ولې 5 مرلې کور واخله د هغې په نوم یې که، خو دوکه د سره کوي، کور ستا دی خو دوکه د سره نه کوي، نو هغه کور د هغې دی، هغه تا سره رضا ده، هر ځای ته یې بوتلی شي، ستا پراپرټي ده، ستا کور ودانه ده. بس زما طریقه زما په طریقه باندې خو تاسو اوس خاوي کېږئ نه، ستاسو خپل کار دی. نو ګرانو کتونکو دغه یو څو خبرې مې کولې. رمضان المبارک دی، د عبادتونو د لوټلو میاشت ده، په خپله مه خورئ، په بلو مه خورئ، په خپل چم ګاونډ کې د غریبانانو خیال وساتئ. وګورئ چې د هغوی په نغري کې څه پخېږي او که نه. موږ داسې داسې خلک وینو، پرون یو زنانه راله 2 لوریانې وي، خردا ده خرڅ یې که 3 لکه روپۍ باندې. زه پریکټیکلي هر څه وینم، زما د تاسو وینئ خو زه خبرې کوم نو زما د اړه دا د احساس ترې راکړي، داسې درد کوي. خو خدمت کې الله ملاویږي، خوشحالي هم ده پکې، ټوله روژه تېره شي پې نه شو. نو ګرانو کتونکو خو زمونږ په ذریعه باندې تاسو مدد کول غواړئ، تاسو وایئ چېرې دا څیزونه زیات ورکړئ نو را سره امداد وکړئ، خو د خبرو نه څه نه جوړېږي. زما چا سره م اختلاف نشته دی او دا سوشل ورک دی، دا خالص مخلص د الله دپاره چې بره د الله کیمره لګېدلې ده، دغه 2.5 ګزه ځای کې هم ډډه لګي، دنیا پانی ده، هر څه پاتېري، روزانه دا مرګونه وینو، روزانه دا مرګونه درته ریپورټ کوو. او چې کم ځای کې سخته مسله وي هغه روچتو، چاته ښه لګي او چاته بده لګي، څوک دمکۍ راکوي او څوک پې خوشحالي. د چا چې صفت کوي نه هغوی ښه سړی دی، چې د چا د ایسپروش او د سودخورویو د غلط سړي خبرو کې نو دا ډېر بد سړی دی. په دې ټولو خبرو باندې پوي. تاسو وګورئ موږ پسې خو ټول عمر کنځلې وشوې، 2018 نه واله 2024 پورې کنځلې وشولې، په بېس اثر ونه غورځاو، ما له ګناهونه کم کړل. داسې خلک ما ولیدل چې هغوی پسې په یو ویډیو باندې څه وشو، نو هغوی یې سوشل میډیا نه پرېښودله. خو زه خپل ضمیر ته تابع یم، خپل رب ته تابع یم، زه خوشحاله یم، بس زه خوشحاله یم. یعنې ما سره خاندان په دې کې خفه، ما سره وروڼه په دې کې خفه، ما سره رشته دار په دې کې خفه چې دا څه دي، دا کار مه کوه، بس پرېږده. نو زه دغه خلکو ته یم چې زما خو په چا زور نه دی چې تاسو ماله سره راکوئ یا نه راکوئ، چا نه په زور علم، چا پسې مې کال کړی دی چې ماله رولېږه. بس چې کوم خلک په مې اعتماد کوي ماله رالیږي، چې کوم خلک اعتماد نه کوي د هغوی خپله خوښه ده. او خو ډېر خلک یې ماله په دې نه راکوي چې د سیاسي خلې ځلې کوي یا سیاسي دغه سره دی. نو الله پاک د زړونو نه خبر دی، د نیت باندې فیصله کوي. د هغوی خوښه ده چې هغوی څه سوچ کوي، څه ویژنې دی، او په دې باندې کوي. نو دا د علماو نه هم تپوس وکړه چې په دې باندې چې یاره دا پې سیاست کوي، الحمدلله په دې شي نه سیاست کړی نه پې کوو، او خدای هم دې ته وساتي. خو خلکو ته خدمت ښایو چې په روژه کې هم کوو، په یخنۍ کې هم کوو، په ګرمۍ کې هم کوو، هر وخت یې کوو، د سختو باوجود یې کوو، د کنځلو باوجود یې کوو، د ردو بدو باوجود یې کوو، د تورونو بوختانونو باوجود یې کوو. الزامونه را باندې لګي، مړه راله کنځي، ژوندي راله کنځي، رشته دار راله کنځي، خو څوک را سره کیني هغه کنځي. خو بیا هم د کار نه موږ ډډه نه راکړوې. په رب مې دې قسم وي،
دا خو ډېر خوش قسمته خلک چې دې روژه کې ژوندي وو زم او تاسو چې په خپل رب باندې ځان وبخو ټول ګناهګار یو خو الحمدلله په دې مې ضمیر خوشحاله دی چې نه مې دې پیسو تړخه کړې دی نه زغملی شم او دا هم درته یم چې دونه ایماندار به نه یم خو را باندې صاف یې نه دي د مخې سره راته الله پاک خپل هغه جلق ښیي کله په دې ځای دانه کله په دې ځای دانه کله په دې ځای کله سرک شوی کله بیماري ما ته چې زه لږ هم بیمار شم ما ته پته وي چې بیا یې څه غلطي کړې ده کومې خبرې چې کوم دا دړه نه کوم دا او اوس هم تاسو ته وایم چې زه خو الله ته جواب دیم او خپل ډونر ته جواب دیم نه په تاسو احسان کوم نه چې احسان اخلم نه چا نه غواړم څوک یې راکوي ایوب خان شیرپور فاونډیشن د 2010 سیلاب نه پس کار کوي او لګیا دی ډېرې سختې راتې او نور خلکو ته وایو خلکو په کورونو الزامونه ولګول نو خو کور مې ورکړی دی دا مې ورسره لیکلي چې تر مرګه دا کور ستا دی ستا مې ورسره لیکلي دي خو خرڅولی نه شي بد مې کړي دي مدرسې جوماتونه سلایي مشینونه خوراکي توکي تعلیمونه خلکو وی پلاټونه دي او ځمکې دي او دا دي هغه دي او رنګ رنګ خبرې وشولې چا وی یاره د عباس افتتاحګانې وکړې نن هم ایوب خان شیرپور په میدان دی نن هم راتلی شي چا څو لیدل څه ثابت کړل صرف تورونه بختانونه غریب ته نقصان ورسو ما ته هېڅ نقصان نه رسولی ما ساګي خو سپوري خو توري خو ورځ د تېرېږي نو ګرانو کتونکو دا څو خبرې مې در سره په دې شریکولې چې سم په خپلو سترګو نه وي لیدلې په هغې بحث مباحثه مه کوئ ګوره دا روژه ده په خپل رب ځان بخښل دي ځان مه ګناهګاروئ زما خو ګناهونه کمیږي دا یاد ساتئ مولیانو تپوس وکړئ